افغانستان ته ریکویسټ دی د دې ځای نه د شب قدر د پلیټ فارم نه چې خپل ادارې باندې رحم وکړه، پاکستاني قوم باندې رحم وکړه، د پاکستاني قوم چې کومه رایه ده د هغې احترام وکړه. خو په اداره کې ټول شخصیات چې کوم دی دا یو شان ني، نه په یو ډله کې ټول خلک لوي او نه په یو ډله کې ټول خلک فرښتې وي. چې غل وي نو غل به ورته ویم، هغه د ادارې ته کنزل نه دي، هغه ادارې ته غله ویل نه دي، هغه پرته چې کوم دی هغه ته به غلم وایو، هغه ته به ډاکوم وایو. څوک چې غلط کار کوي هغه به مونږ خامخا وایو. زما وروڼو درېیمه خبره، انشاءالله عمران خان ډېر زر به که خیري راپاسي انشاءالله او مارچ به شروع کیږي او دا ځل به انشاءالله مارچ داسې مارچي چې څومره مکه خبره ده چې ته څومره تحریک انصاف یا د پاکستان د عوام دباوې، چې څومره یې ته زورې امر به دوی ریاکشن زیاتېږي انشاءالله. دا ځل به که خیري مارچ لا د شب قدر عوام د ټول پاکستان عوام تیار دي. د شب قدر د تحریک انصاف ورکرانو ته زه دا ویم چې انشاءالله تیار اوسېږئ، روزو به که خیر انشاءالله د خپل لیډر سره به شانه بشانه جنګېږو انشاءالله. دا چې کوم دی دا مونږ ګڼلې ده چې دا جهاد دی، دا جهاد دی انشاءالله، او په دې جهاد کې به راسره واده کوئ لاس اوچت کې چې انشاءالله هر صورت کې به دغې لزو که خیري او دا ملک به ازادو، دا ملک به حقیقي ازادۍ طرف ته بوځو. څنګه چې نن مونږ فخر کوو، زمونږ چې کوم دی کشران فخر کوي چې یاره زمونږ ابا او اجداد د پاکستان په جوړېدو کیسه اخیستې وه، داسې به انشاءالله که مونږ او تاسو کلک ودرېدو نو زمونږ راتلونکی نسل به انشاءالله په مونږ باندې فخر کوي چې مونږ چې کوم دی د حقیقي ازادۍ دپاره د خپل مشر د عالم اسلام مشر د عمران خان سات ورکړی، قربانۍ هم ورکړې وې او په مونږ به آینده نسل انشاءالله فخر کوي. عمران خان له الله پاک عزت ورکو، دوی د هغه ذلت کوشش کړی و، هغه بې عزتي چې کوم دی الله پاک د عمران خان د عزت په دغه کې فیصله وکړله او دوی الله پاک په هر قسمه دغه کې ناکامه کړل. اوس یې درېیم دغه راشي دغه کو چې یاره دی چې کوم دی د مخې نه لرکول دی اوسه، ځکه چې په الیکشنو کې تاسو وکتل، په الیکشنو کې هغې سره څه وشول، د پنجاب په الیکشن کې هغې سره څه وشول، بیا چې کوم دی دا دلته کې چې بکې پې کې کوم الیکشن وشو په هغې کې هغې سره څه وشول، څوارلسو پاټو یو طرف ته. دا خو د دې لپاره د شرم خبره ده، خو دوی له شرم نه راځي، موږ څوک وو بیا هم چې کوم دی دوی راپاسي او د هغې ملګري راپاسي او په سوشل میډیا باندې په موږ باندې تنقیدونه کوي او زموږ په مشرانو باندې تنقیدونه کوي. اوس یې د هغه د قتل کولو کوشش وکړو. نوجوانانو دا یو خبره واورئ، که موږ نن راپانسېدو که نه او دا څومره نوجوانان دي او مشران دي پاکستاني قوم، دا واورئ که موږ دا د راپاسېدو وخت دی که په دې ټایم کې موږ خاموشه پاتې شو که نه، دا زموږ ملک چې نن سبا کومو مسایلو ته مخامخ دی، عوام چې کمې ګرانۍ ته مخامخ دي، دا کوم هر قسمه تکلیفونو ته چې مخامخ دي، دا اوړه چې ګران شوي دي، دا غوړي چې ګران شوي دي، دا په ملک کې چې روزګار نشته، دا په ملک کې چې نن سبا بیا چې کوم دی طالبانو دغه کېږي، زما وروڼو موږ به راپاسو. داسې قوتونه شته دی چې هغه په دې ملک کې امن نه غواړي، هغې نه غواړي چې دا ملک چې کوم دی دا د خودداره شي، هغې نه غواړي چې په دې ملک کې د امن وي، هغې دا نه غواړي چې پاکستاني قوم چې کوم دی دا د په عزت سره دی په دنیا کې ژوند تېروي او دا د په روزګار وي، دلته د امن وي، دلته د خوشحالي او یو خودداره قوم د پاکستاني، هغې دا نه غواړي. زما وروڼو دا سازش په انشاءالله موږ او تاسو ناکامه کوو. دکانداران به هم راپاسو، زمینداران به هم راپاسو، سټوډنټان به هم راپاسو، وکیلان به هم راپاسي او د دې ملک ټول غریبانان به هم راپاسي. عمران خان د غریبانانو لپاره ولاړ دی، عمران خان د غریبانانو لپاره هر ځای کې اواز اوچت کړی دی. تاسو وګورئ هغه چې کوم دی د غریبانانو لپاره څه وکړل او دوی چې کوم هغه خلک چې هغوی به د ګرانۍ چغې والي، هغه اوس چې کوم دی په دې ملک کې ګراني ډبل شوې ده او هغې خاموش ناست دي، اواز نه اوچتوي. ولې اواز نه اوچتوي؟ هغې سره ستاسو غم نه و زما وروڼو، هغې سره د خپلو کورسو غم و، هر چا ته خپله کورسۍ میلاو شوله، هغې چې کوم دی اوس تاسو زموږ غم نه کوي. چې مشران وخت په وخت باندې هدایات راکوي
خو زمونږ ډیمانډ د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د قوم دا دی چې دا کم 3 کسان چې دي په دوی دې فوراً پیار وشي او دوی دې سسپینډ کړه شي چې په هغې کې یو وزیر اعظم شوباز دی یو پکې رانه صلاح الله دی او یو میجر جنرل فیصل دی په دې ملک کې چې کوم دی دا دوه دستوره چلیږي دا دوه قانونه چې کوم چلیږي دا دوه روایتونه چې کوم چلیږي د هغې اختتام نږدې دی هغه خبره سر ته رارسېدلې ده انشاءالله اوس به یا فیصله کېږي چې په دې ملک کې به د دغه اسټابلیشمنټ حکمراني وي یا به د عوامو حکمراني وي او موږ به دا ثابتوو چې په دې ملک کې به انشاءالله د دې عوامو حقیقي نمایندګي وي